الله وبرکاته. مفتي صاحب مبارک څنګه جوړې طبیعت ښه دی، وخت ښه تېرېږي، ژوند ښه روان دی. مفتي صاحب زما داسې یو ملحد دی، هغه سره د اعتراضات یې لږ کړي دي چې هغه بهر ملک دی او د پاکستاني او انګلیش کې ما سبلیږي تاسو خو زما راتم شوی وه، زه خپله د نمر یونیورسټۍ سټوډنټ یم مزیم. هغه وایي چې وحي باره کې اسلام حقانیت باره کې وایي دغه دی، نو د هغه اعتراض دا دی چې وحي ثابته کړه چې دا رښتیا دی. هغه وایي زما وعده دعوه دا ده چې وحي دا منګړت خبرې دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ګروپ ټولو دوستانو ته ډېر ډېر سلامونه. دوستانو دا ملګري یو کلیپ رالیږلی دی، یو ملحد سوال کړی دی چې وحي غیر عقلي څیز دی. نو نن سبا وخت کې دوستانو ملحدین او داسې خلک دي چې هغوی را پیدا شوي دي چې دا یو په طور د فیشن په اسلام باندې یو اعتراض کوي، ځان له یو مفکر اعظم وایي. خو موږ په دې باندې خفه کېږو چې عوام مسلمان زموږ د دې نه متاثره کېږي. حالانکه تاسو هم پرې سوالات وکړئ که نه، د دې وحي متعلق تاسو سوالات وکړئ، د دې سره هېڅ جواب نشته. ملحدین نه دعوه پېژني، نه جواب دعوه پېژني، نه دلیل پېژني، نه پېژني چې یو څیز په څه سره ثابتېږي. نو هغې لږ غونډه کې موږ مختصر غونډه کې وضاحت کوو او بیا ملحدینو نه موږ سوالات کوو، د دې جوابات دې موږ له راکړي. موږ وایو وحي خو پهله زموږ نظریه دا ده چې وحي خو چیلنج درکړی دی د ټولې دنیا ملحدینو ته او ساینسدانانو ته چیلنج درکړی، اوسه پورې هغه چیلنج تاسو قبول ولې نه کړو؟ فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. الله وایي راوغواړئ که نه، دا وحي په ذریعه سره الله چیلنج درکړی تاسو ته. فاتوا بصورة من مثله، راوړئ د دې په شان یو صورت که نه. که تاسو د الله نه علاوه راوغواړئ خپل مددګاران، راوغواړئ دا فلاسفه او دا ساینسدانان هم راوغواړئ، داسې یو صورت خو جوړ کړئ. دغه شانته کې موږ دوی ته دا وایو د وحي مقصد دا دی چې نبي د ځان نه یوه خبره هم نه کوي او کامل دین انسانیت ته منتقل کوي. لکه سورة النجم آیات نمبر 4 کې الله رب العزت فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي یوحى. انبیاء کرام د خپل وحي ته یو خبره هم نه کوي، دوی ته چې څه حکم کولی شي هغه کېږي. اوس که چېرته وحي نه وي راغلی نو دلته به سوال لا دی چې باید کېدای شي چې دا د الله طرفه نازل شوي یا به نه وي نازل شوی. نو موږ وایو چې وحي هغه کلام ته ویلی کېږي چې کوم د الله طرف نه په خپل نبي باندې نازلېږي، دې ته وحي ویلی کېږي. بیا وحي په دوه قسمه ده، یو مطلوع ده یو غیر مطلوع ده. بیا دغه شانته کې د وحي څه اقسام دي، د وحي د نزول څه مختلف صورتونه دي. لکه ابراهیم خوب لیدل، اوس په خوب کې وحي کېږي. لکه ابراهیم علیه السلام چې خوب کې حکم ورته وشو چې ته خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام ذبح کړه، دا اوس د خوب خبره ده، خو د پیغمبر خوب دا وحي دی. دغه شانته کې د نبي په خبره کې دویم نمبر دا دی د نبي په زړه کې یوه خبره اچول. دویم نمبر د نبي په زړه کې الله رب العزت یوه خبره واچوي. او درېیم قسم دا دی چې لکه د زنګ او ټلۍ په شان اواز په صورت کې وحي راتلل، او دا قسم په نبي علیه السلام باندې به دا وحي ډېره درنه وه. او دغه شانته کې فرشته کله لکه معروف شخصیت په شکل کې راتلل، لکه جبرائیل علیه السلام چې یو د بانډچي په شکل کې راغلی او یا د دحیه کلبي رضی الله تعالی په شکل کې چې راغلی. او دغه شانته کې بل صورت دا دی چې جبرائیل علیه السلام په خپل اصلي شکل کې هم راغلی چې د هغه 600 وزرې وي. نو د وحي مقصد دا دی چې نبي د ځان نه خبره نه کوي. دغه شانته کې بل جواب دا دی چې د وحي په ذریعه خو د انسان د خپل ژوند د مقصد نه خبرېږي. د وحي په ذریعه خو موږ د خپل مقصد نه خبر یو چې الله رب العزت وایي چې ما تاسو پیدا کړي یاستئ الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله وایي دا ژوند او مرګ مې پیدا کړی دی دپاره دی، د وحي په ذریعه موږ خبر شوي. د دې وحي په ذریعه موږ ته پته لګېدلی چې زموږ د ژوند څه مقصد دی. موږ د ملحد نه تپوس کوو ستا د لاس څه مقصد دی، وایي په ده باندې زه نیول کوم. د ژبې د مقصد دی، وایي په ده باندې تپوس دې وکړو، وایي په ده باندې خبرې کوم. د سترګو د مقصد دی، وایي په ده لیدل کوم. د غوږونو مقصد دی، وایي په دې اورېدل کوم. نو ستا د ټول جسم څه مقصد دی، وایي مقصد یې نه دی معلوم. دا خو د وحي په ذریعه موږ ته خپل مقصد معلوم شوی دی. الله وایي وفي انفسکم افلا تبصرون، د خپل ځان ته دې وګوره، د خپل جسم ته دې وګوره، پوره یو عالم مې در کې پیدا کړی دی. په لکونو بلپونه په سترګو کې لګېدلي دي، په زرهاو آلې د سماعت په غوږونو کې لګېدلي دي، په دې ژبه کې په زرهاو ذایقې الله ایښي دي. داسې خود به خوده کېږي. نو موږ دوی ته وایو بھائی دا انسان چې د خپل ژوند د مقصد نه خبرېږي دا د وحي په ذریعه باندې خبر شوی دی. د مغربي قوم په ژوند کې وحي د برکت نه هغوی محرومه دي، هغوی د خپل خواهش مطابق ژوند تېروي. هم جنس پرستۍ قانون هغوی پاس کړي دي، خلاف فطرت کارونه کوي، د حیواناتو سره ودونه کوي. یو حیوان هم خلاف فطرت کار نه کوي چې په بل حیوان سره دغه وشي، او دا قوم د وحي نه محروم دي، نو ځکه خلاف فطرت کارونه کوي. بل موږ ورته بل جواب دا کوو چې یو څیز په دلایلو سره ثابتېږي او د وحي په باره کې موږ سره دلایل موجود دي. لکه موږ ته ګوره دا په محکم دلایلو سره په تواتر سره رارسېدلي دي. وحي په عقلي دلایلو سره هم ثابته ده، په داسې عقلي دلایلو سره لکه ګوره موږ اوس یو دغه هم نه دی لیدلی، جنګ عظیم موږ نه دی لیدلی، جنګ عظیم اول دوم موږ نه دی لیدلی، خو موږ د تاریخ خلک وایي چې هلکه دا خبر شوی دی نو موږ یې منو. سکندر اعظم تاریخ نه موږ پخپله خو موږ نه دی لیدلی سکندر اعظم، خو تاریخ وایي چې دا سړی تېر شوی دی نو موږ یې منو. دغه شانته کې چنګیز خان چې څومره خلک تېر شوي دي، نیپولین بوناپارټ د فرانس کوم مشهور فوجي و هغه څومره په لکونو خلک وژلي دي، موږ خو نه دی لیدلی. هټلر څومره په لکونو خلک وژلي موږ خو نه دی لیدلی. البته خلک یې ذکر کوي نو موږ یې منو. دغه شان یو څیز چې په خبره سره ثابت شي، په رښتونې خبر سره ثابت شي یا به منې، وحي موږ سره په دلایل عقلیو سره ثابت دي، په عقلي دلایلو سره موږ ته دا ثابت دي چې وحي راغلی ده او وحي چیلنج ورکړی ده، اوسه پورې چا قبول کړی دی. موږ د ملحدینو نه سوال کوو
موږ وایو ملحدینو تاسو په کوم دلیل سره د وحی نه انکار کوئ، په کوم دلیل سره په کوم دلایل سره د وحی نه انکار کوئ، هغه دلایل هم موږ ته بیان کړي. دویم نمبر سوال ته موږ دا کوو د یو څیز ثبوت په څه سره ثابتېږي، د هغې وضاحت دې موږ ته وکړي، ځکه چې یو څیز دا په څه سره ثابتېږي د هغې وضاحت دې وکړي. دریم نمبر سوال دا دی ملحدین په کوم دلیل سره وحی ته غیر عقلي وایي، د دې وضاحت دې وکړي، هغه وجه دې بیان کړي چې بهي وحی غیر عقلي خبره ده. ملحدین په کوم دلیل سره وحی ته غیر عقلي وایي، هغه وجه دې بیان کړي چې هغه غیر عقلي ده. دغه شان کې څلورم سوال غیر عقلي کوم څیز ته وایي، د دې وضاحت بدل زه وکړم. غیر عقلي هغه څیز ته وایي د کوم په موجود کېدو کې چې انسان سره دلیل عقلي موجود وي. لکه مثال موږ ورکوو یو کس راشي ویره په پلان کې ځکه شپه ورځ دواړه موجود ده، اوس دا خبره خلاف عقل ده. ولې موږ سره دلیل عقلي موجود دی، عقل دا وایي چې یا به شپه وي یا به ورځ وي. داسې نشي کېدای چې شپه ورځ دواړه یو ځای شي، داسې نشي کېدای چې ګرمي او یخني دې یو ځای شي، داسې نشي کېدای چې باران دې مورېږي او باران دې نه مورېږي، نه یا به باران ورېږي یا به نه ورېږي، یا به یو عدد 5 وي یا به 4 وي، دا نشي کېدای چې یو عدد دې 5 وي او شپږ دې وي. دې ته خلاف عقل وایي. نو موږ ورته وایو چې تاسو یوه وجه ذکر کوئ چې دا وحي ولې غیر عقلي ده، د دې وضاحت دې وکړي. نو دا سبق درس نور موږ دی خو دا مختصر غونډه کې وضاحت موږ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دوستانو دا درسونه مخکې شیر کوئ.